مولوی صاحب زه تاسو صدر ځان ته مخاطب کوم او د دې طرف نه وحید الله مولوی صاحب تاسو مخاطب کوم. مولوی صاحب زه د چا خبره نه اورم. مولوی صاحب زه تا مخاطب کوم او دا وحید الله مولوی صاحب مخاطب کوم. تاسو دا تاسو دوانو دا پیسې راوکئ. دا څه چې شروع شو دا مناظره ده که تاسو وایئ چې که دا یې خو بیا ټیک ده. مولوی صاحب مناظره ده، مولوی صاحب مناظره ده. دا عوام به دا ګوري. اسماعیل مولوی صاحب زه یو خبره کوم، دلته تاسو دوانه فریقین، زه دته پته ده زه په عقیده کې ستاسو سره یم، خو حق ته به حق، باطل ته به باطل وایو. ټیک شو مولوی صاحب؟ تاسو د خپل دوانو د طرف نه کېنولی یم، دلته به زه د دوانو جانبینو نه یم. زما د خولې نه به داسې الفاظ ده که دنیا به یې ګوري چې نه زه ستاسو تر سایډ واخلم نه ستاسو. مولوی صاحب ما ته به اول دا خبره متعینه شي چې مدعي څوک دی، بیا دعوه څه ده، هله به پیش کېږي. بلال مولوی صاحب خپل دلیلونه پیش کوي او ته به خپل پیش کړې. مولوی صاحب زه لنډه خبره کوم که نه چې تا ته پرېږدم. مولوی صاحب ته مسله مخې ته ځي. نه نه مولوی صاحب وحید الله مولوی صاحب تاسو وایئ، تاسو خبره وکړئ. مولوی صاحب تاسو دلته راوړئ. مولوی صاحب تاسو دلته راوړئ. مولوی صاحب راوړئ. لګیا به یې معنه دا ده مولوی صاحب، وحید الله مولوی صاحب لګیا به یې معنه دا ده چې ستام شهرت وشي، ستام شهرت وشي، دنیا به سوی علماو ته. نه مولوی صاحب که تاسو دلته عقیده دې راو. مولوی صاحب اسماعیل مولوی صاحب زموږ میلمه موږ ته قدردان یې. زه خبره کوم ما خپل عقیده راوړې ده. ها اسماعیل مولوی صاحب زما خبره خو واوره کنه، ته زما خبره واوره. مولوی صاحب شور بنه کې. مولوی صاحب زما خبره واوره. اسماعیل مولوی صاحب زما خبره واوره که زما خبره غلطه او د دنیا ګوري نو. مولوی صاحب ستاره طرف نه دعوه د حیات النبی ده. که تاسو سره بلال مولوی صاحب حیات النبی دعوه نه مني، مولوی صاحب تاسو هم کتابونه وځي، تاسو هم شروټه له باندې خورم کورون ته ځي او کده منی نو دلایل پیش کا چې تاسو پرې کوم. مولوی صاحب خبره شرط چې دنیا به شوي. مولوی صاحب وحید الله مولوی صاحب دغه شي قایل نه. مولوی صاحب دغه شي قایل نه یم. دا خبر مناظره باندې شروع. مولوی صاحب تعالی زو مایک در کوم. مولوی صاحب مایک در کوم، مناظره باندې شروع. مناظره باندې شروع. مناظره میډیا. مولوی صاحب زنه پرېدم. لا مولوی صاحب تماته پرېدا تو سالش نه زه د امن نه پاره. لا مولوی صاحب لا مولوی صاحب دا مناظره نه ده. راشه دلته مولوی صاحب هلته نه در کوم مایک. دا مولوی صاحب دلته راشه. لا مولوی صاحب راشه. مولوی صاحب دا زمانه امن که زمانه دلته امن غوښتلی شوی دی یا زمانه زیغ غوښتلی شوی، دا د مناظرې لپاره غوښتلی شوی دی، نه د شهرت لپاره دی مولوی صاحب، نه د ابله ویلو لپاره دی. مولوی صاحب زه نشم برداشت کولی دی چې کومه خبره کوي. مولوی صاحب یو ملت راواړه، یو ملت راواړه. ما ته خبره حال کوم لارې نشو راوړی دی. څنګه به راوړي؟ ته راواړه. زه ناست یم، زه ناست یم. مولوی صاحب ته راواړه. یو تن به راوړي. ما یو ویلی دی. راشه راشه مولوی صاحب بل تن رانه شئ. راشه نظر باندې ته به شور نه کړې. ته راواړه. اسماعیل مولوی صاحب جذباتي مناظره ده. میډیا باندې څه فیصله کوم ته کنه خبره خلانه چې تر واړه کنه یاره ته خبره جوړې راواړه. ته تر واړه ما وایي الله مولوی صاحب راولې. زه په مجلس کې ګورم چې خبره اورېدو هر څوک ته تر واړه. مولوی صاحب قسم به شپ صدر صاحب نه راځي. صدر صاحب ته نه راځي. دغه تکې نه د دوه مرګ راځي خبره ورانی کې ګټ کولم صحیح با تاسو کړه. مولوی صاحب کوم ته ماته کې ته د حیات النبی ستا خبر ګور ستا سره دخلم. دا سړی حیات النبی ته تیاروم کنه تیار زئی خبره یو خبره نه. اگر ستا حیات النبی ته تیار نه دی موضوع ته تو سره خبره کې تیاری کنه ستا خبره وایا وایا خپل ملګری به چې خپل ملګری کنټرول کې والا جی یا به کلمه طلاق واچي چې مفتی شریف الرحمن صاحب څه زما په عقیده موبایل ولا مفتی شریف الرحمن صاحب څه زما په باب د عقیده حیات النبی کې بحث نو دا خپل نمائنده نه جوړ خبرې نه کې بلانو جواب کو کلمه طلاق واچي چې مفتی شریف الرحمن صاحب څه په باب د عقیده حیات النبی کې خپل چې کوم د نمائنده نه متاکله بالکل زه تیار یم چې په کومه موضوع باندې زما خبره اوره. ستا خبره مې واورېده ته ما واوره. مولوی صاحب ستا خبره مې واورېده زما واوره کنه قربه یم ستا مې واورېده. مولوی صاحب ستا جواب کوم ته کېنه. مولوی صاحب ستا جواب کوم. مولوی صاحب کاش چې تا جذبات نه کولای ستا دې خبرې لري راولم خو ته په خبره پوهېږې. ته لږ سړه وخوره، ته سړه وخوره. زه ستا
دې خبرې لا سړی راولم ته کېنا او تا د مشران کافر کې ته ورته ناست ته کېنا ستاره خبرې لا سړی راولم زه تا دې لا راولم مولوي صاحب اسماعیل مولوي صاحب نه کومه دا سړی ستاره خبرې راولم په خپل کې وخت لري صحیح شو چپ شه مولوي صاحب زه خبره کوم موږ له پنځمه راکې ځان تر بشو چې ستاره خبرې لمران شو ستاره سړی مو څنګه راولم دا کې سړی دې په محفل کې منصفانه فیصله کوم مولوي صاحب دا مجلس چې جوړ شوی د سوجوهاتو نه به جوړ شوی او وجوهات په مخې ته اما مخې ته کوم دا اق وجوهاتو چې خبره په څه باندې وه عقاید دي یا ذاتي مسلې دي د دین خبره ده د غیر دیني خبره ده د هغې خبره به وشي مولوي صاحب ټیک شو کله چې خبره وشي د یو طرف نه به دعوه پیش کړی شي د هغې جوابي دعوه به وشي کله چې دعوه پیش کېږي شروع شي د هغه ټایم نه به مناظرې وخت مقرر شي کله دو لګي مولوي صاحب 2 نیمه غنټه بعد به پاسې زه به څوک یم چې چا وغټره چا وبایلله قسم دی که ماته پته ولګي دی به یو کافر کوي دی به بل خپل مشران کافر کوي دلته مشرانو کافر کولو لپاره نه راغلي دلته به وضاحت کوو لکه مولوي صاحب هغوی څنګه اوله کې وایي چې د خپلو مشرانو به دغه باندې نوم اخلي کنه یوازې احترام نه دی ته دلته به کتاب سره کافر ثابت کوي ولته به احترام ته نو سل به چې تا کافر ثابت کو نوم یې سره اخلي ٹھیک شو مولوي صاحب دلته چې دا مجلس جوړ شوی اسماعیل مولوي صاحب دا اسلام آباد راغلی دی د مومندو سړی دی دی به د سوجوهاتو د وجې نه راغلی بلال مولوي صاحب چې د دیولۍ نه راغلی کبل ته د سوجوهاتو د وجې نه به راغلی ډېره به مخکې د دوه خبرې شوي هغه خبرې به صحیح په هغې به فیصله وکړو د هغې نه بعد به دعوا او جوابي دعوه کېږي صحیح شو مولوي صاحب ما تاسو په دې مجلس کې درې واړه بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو خبرې ډېرې په مسلمانۍ بنا دي او زم ستاسو خبرې ته غوږ دمه زمونږ د ډیر وخت نه د بلال مولوي صاحب خبره هم پکې راته نه کوم دا چیلنجونه موږ ورکوو چې د جمعیت علما اسلام بعضې عقاید شرکي دي او بعضې بدعي دي د دې په وجه نه د دوی ځان له ما تاسو خبره واورېده اوس زما خبره انصاف دا دی مولوي صاحب دا خبره کومه خبر نه زه ستا خبره کوم چپ شه مولوي صاحب ما ته وکړه ته چې دا کومه خبره کوې مولوي صاحب دا چیلنج ته بیا بهر ورکړه دوی قبول کړي دا اوس چې په څه ناست ټیک شو دا خبره جی کومه تاسو ته مانه د بلال مولوي صاحب خبره کومه بلال مولوي صاحب د یو کال نه سیوا وشو چې بلال مولوي صاحب دقه چغې وایي چې جمعیت علما اسلام کې داسې څوک رامخې ته شي چې زما دا کومه دعوه ده چې د دوی بعضې عقاید شرکي دي بعضې بدعي دي او حکم دی پکې چې دوی د اهل سنت والجماعت نه خارج دي د دې په وجه د دوی په عباراتو کې علماء دیوبند ته د تکفیر تفسیق تذلیل نسبتونه دي لهذا دغه نسبت علماء دیوبند نه زوال دي نه مزول دي په خپل زوال مزول اوس اسماعیل مولوي صاحب د چې دا کومه خبره وکړله تاسو د دې په جواب کې دلته ناشې نه ما دته یو چیلنج ورکړی چې دې په دغه عقیدی مسله ده صحیح ده ټول دنیا وګورو دته ما یو چیلنج ورکړی دی کله په خپل خبره کې چې کوم دې حق په جانبي نو آیا د کله ما طلاق کیږي تاسو علماء اکثر کوي کله ما طلاق کیږي بدعي دي حق په جانبي ناروا دي کله ما طلاق بدعي دي دا ناروا دي دینه ته نه خبر اهل علم نه ناروا دي ناروا کار کوي چې زت توام چې بدعتي غلطه خبره کوي ورانیږي ما ته وکړه مولوي صاحب چپ شه مولوي صاحب ما ته وکړه ما ته وکړه ټیک شو ما ته وکړه مولوي صاحب تاسو شور ولې کوي ما خو اوري الکه مولوي صاحب ته خبره ما کوه خبره جوړه مولوي صاحب په دې کې شور ته څه ضرورت دی مولوي صاحب خو په کله ما چې چا طلاق واچو بدعتي او ته وایي خو لږ رسته خبره ده خو صبر اخو دې نه دی چې په کله ما طلاق واچو ما واقع کېدل چې واقع شو بیا به بدعتي وته وي خبره ورانه زه تاسو بس الته درالم مناسب د دې لپاره او تاسو په خدای کې مسلمانۍ دي تعالی الله بدل درکړي خدا خبره کوم د بلال مولوي صاحب په یو کلیپ کې بدل دی چې هغه ویلي چې زما واست په حیات النبی مناظره ده او راځي چې کوم مناظره چپ خبر نه بس بلال مولوي صاحب او اسماعیل مولوي صاحب ماته مخاطب شه ګوره ته مولوي صاحب ځوانه ماته وکړي دا مولوي صاحب وای د بلال مولوي صاحب د یو کلیپ وخی چې په حیات النبی باندې دا چې د مولوي صاحب چې وخی نو بیا به خبره چیلنج ورکړي چې په حیات النبي چیلنج ورکړي مولوي صاحب ته په حیات النبي د بلال مولوي صاحب چیلنج خی جواب راکړه بس مولوي صاحب تاسو مولوي صاحب ما ته متوجه شي د دې ځینامات بازار ته ولېږلي آسان خارج کې یو مثال لکم چې مولانا صاحب لاړ شه په بازار کې مال د پلانکې قسم د دکان نه یو موبایل والا مال څه والا نو په دې صورت کې ته په بازار کې څه شي اخلي موبایل والے کنه چې کله ما دا موبایل چاله علي
چاله باندې مال باندې ته زما د طرف په نمائندای کنه زه خارج کې یو مثال وایم شریف الرحمن په عقیده حیات النبی کې زما د هغه څه بحثو چې کله هغه ویل زما د طرف د نمائنده دی یو میټه سبق وکړه خبر لګاسو چې کله هغه ویل د زما د طرف نمائنده دی نمائنده بچ زما پکې دا نمائنده بچ کوي ستاد پاکستان نه ستاد پاکستان د ملک نه چې یو سفیر بهر ملک تلل شي تاسو خاموش زما خبره ته وکړئ تاسو د پاکستان ملک نه چې یو سفیر بهر ملک تلل شي دا به کومه ایجنډا باندې خبره کوي کومه ایجنډا چې د ملک له حواله شوی په هغه ایجنډا به کوي کنه دا به التزي د کشمیر په ایشو باندې بم کوي د فلسطین په ایشو بم لګي کنه صرف هغه ایجنډا به مخې ته چې کله زما د شریف الرحمن سره په باب د عقیده حیات النبی کې بحثو او دوی ویل چې زما د طرف نمائنده دی او دوی ویل چې ما قبول کړی دا اوس کلیپ لګول شته په میډیا بلال مشرف تعال موبایل درکوم خو یو خبره به منځ کې کوم یو خبره کوم دا دنیا ما ګوري چې تاسو په مقصد د دوان ورسم ته خپل خبره دغه جواب ورکا زه تاسو یو خبره کوم ولې شپ دا سړی چې راغلی کنه دا د حیات ګوره مناظره ته بار شکر راځي ډېر غټ تیاری غواړي تاسو هم پته راوتم کنه هر سړی چې مناظره ته دا راغلی د حیات النبی د پاره تیاری کړ صلی الله علیه وسلم په مناظره د حیات النبی باندې صحیح شو د شیله مولوی شبو او د مفتی شریف حسین صاحب دا غوی په دغه باندې چیلنج باندې او د دوی دعوه دا چې غوی مونږ ته تاسو دوی وکیل لر کړی دی ټیک شو مولوی شبو وس او جواب تاسو لر کوم زمانه طرف نه دا یو خبره شو مولوی شب کدو حیات النبی مناظره نه کوله زبا میډیا ته نه تا ګټلې نه ګټل خبره خو به واوري نه زه به ویم زه خبره کوم چې ګټلو د نه ګټلو خبره کوم خدای خاطر وخت خو مالک پرې د اسماعیل مولوی صاحب ته جذبات کې لګ ما پرې دا زما خبره ته اوري اب تا ته وای چې زه په حیات النبی تیار نه یم راغلی خبره ختم کنه نو ته خو ما نه پرې دی مولوی صاحب ګور مولوی صاحب د چې ته آیات النبی راغلی د آیات النبی مناظره نه کې خو تیار باندې آیات النبی نو خبره ختم شو کنه مناظره ونه شو نو ګټلو بیل لکم تر پرالو ټیک شو مولوی صاحب ما ته وکړه دا مولوی صاحب ستاره خبرو جواب کوي دا خبره زه اورما بلال مولوی صاحب ته خپل خبره وکي که دوستا خبري دوی چې موږ حیات النبی په دغه راغلی دغه مناظره کو بل نه کو کته وی چې نه زه حیات النبی نه کوم دغه کوم بیا مولوی صاحب تاسو لپاره بل ټیم تاکو دا په دې ټیم کې نه کیږي اوکې بسم الله الرحمن الرحیم ټول غل شي ما اسماعیل مولوی صاحب بل پرې نن د اسماعیل مولوی صاحب ما د پرې دی چې اسماعیل مولوی صاحب ته مخامخ کینې سیټ مګې د الله باندې مخامخ مناظرین کینې ته دا خبره کومه به ما خبره اسماعیل مولوی صاحب نه مولوی صاحب ته سالي سي خبره وره نه مولوی صاحب غل شي را نوید مولوی صاحب اسماعیل مولوی صاحب وی چې د مفتی شریف الرحمن صاحب چې دا وکیل له هغه چې د نمائنده راخ کړه دی او به مثال ورکو چې تلاشه بازار ته تاسو چې مال موبایل لاړو ته مال ساخله موبایل مال اخلي هغه چې ته چې موبایل والا خو ته چې په خپل طبيعت والا تاله اختیار دی کته نو کې اخلي که سامسنګ اخلي که جای کا انډیا والا هغه اخلي صحیح شو بیا وکړه اگر وکیلونه کې مات پیدا کنه اسماعیل وزیر په جواب کې اسماعیل وزیر پټان کې ما خبرې نه کوله ما ته مفتی شریف الرحمن سے ویلي مفتی شریف الرحمن سے ما ته ویلي وي په خپل رائے عمل وکا په دې بس زندقان ته هغه زندق ولا د زندق ثابتوما هغه ته دې معتزله ثابتوما هغه په نبی باندې ما ته هغه وي مطلق وکیل تا ته ما پول اختیار دی هغه ما ته وی شور ما کوي ما نه تاسو ما ته پرې علمي خبرې نه علمي خبرې تذلیل کوي اما تل چې ما ته پرې زما جواب کوم کوپر میدان لړکړه صاحب پیسه میدان لړکړه صاحب تدلیل صاحب قادر کو دې میدان لړکړه دا مشر میدان قادر کو غیرت ایمان نہ کا تذکرہ قیام میدان قادر کو ما جتا دا بسم الله الرحمن الرحیم ما توکل اسماعیل مولوی صاحب بسم الله الرحمن الرحیم